أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. الله پاک د انسان مرګ شي چې د مرګ وخت د انسان نه روح وخلو و په خپ وخت د انسان نه روح وخلو. الله يتوفى الأنفس حين موتها د مرګ وخت الله پاک انسان نه روح وخلی والتي و په یختم بنا لم تموت چې مړ نه فی منامها خپ حالت شه فیمسک التي دا روح تام کو قضا علیها الموت چا چې مرګ مقرر شوی ا روح بیا واپس نه وترسي امید ول خو چې په قبر شپ یو تر شي کنه والا وی چې نه وترسي فیمسک روح تام کو التي د اخ سړی ولا اغه روح قضا علیها الموت چا چې مرګ مقرر وي ويرسل الاخرى الى اجل مسمى وغدوام روح چې خې بيولای ورشونه خصه اختبیا او پاس ورلږي د یو مخصوص وخت راسه ان فی ذلک الایات په درشنی شنی دي لقوم اخ قوم د پرېغه خلق د پرې تفکرون چې سوچ کوي سوچ میرو سوچ نه کوي کیسه دغه څه کوي الله وی چې مرګ په وخت چې روح نه وخلو دا تام کو وخپ په وخت چې روح نه وخلو بیا واپس کو د وجود ته د یو مخصوص وخت راسه اس په ځکه سوچ وکړه به چې کله سړی مړ شي به روح د وجود سره جدا جدا شي لکه څنګه چې اول د میر په نشه پیدا کېدله و تو ته روح نو ورغله وجود د ګوشاو روح ته ګوشاو وجود د مزکه نه پیدا مزکه ته واپس د مرګ په وخت و روح ته پوسنه ورغلو د علامه ارواحنا ځکه الله پاک دا مشته چې هغه قوم د پورا نشان دا چې سک سوچ پکای امت تخذو آیت یې نیولې دي من دون الله دلانه بغیر شفاعه سپرشتون دلانه بغیر بل سکته سپرشتي ولدا کول وتا ویا ای پیغمبره اول او کانو لا یملکون شیئا اگر کا دا تو سک سپرشتي نه ولدا دا د تشه ملک نه دا معمولیه ولا یاکلون اوناکل ستا پشه بل الله شفاعت جميعا بلکہ ټول سے پرشته الله څنګه دا له ملک السماوات والارض د دې بچ شوی پس منشه مزکا شه ثم الیه ترجعون تو ټول واپس کین کو وساله تا واذا ذکر الله وحده د انسان عادت شي چې کله دی والا تعریف کوي هشت ما ذات قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره به چې په آخرت باندې مانی غزنه خپاشي چې دیواله ذکر کوي به ته هغه خلک دینه خپاشي چې په آخرت باندې ایمان نه و اذا ذکر الذين من دونهم من دونه و چلانا بغیر د بلچ سپور یو کوي تعریف یې کوي اذا هم یستبشرون بدای خوشیږي د الله په زوی چې د بلچ صفات کوي د الله غونده به هغه انسان خوشیږي چې په آخرت ایمان نشته و چې دیواله ذکر کوي به زړه باد وي قل اللهم تدسویا چې د مالا فاتر السماوات والارض دم زکه و د اسمانه پیدا کوین کیا عالم الغیب و شهادت د پټه و د جوات نه خبردارا انت تحکم بین العباد کا تو فیصله وکړه د خپل بنګولې په منشه فی مکان فيه یختلفون چې په کومه خبره د خلق اختلاف تا ولو ان للذین ظلموا واگر کدا ظلمون چې د پمزکه ظلم کړی ځون سره ګناګور خلکو ګناه کړی قصدن ما فی الارض جميعا دا ټول مزکه نعمتونه موته روري دا ټول مزکه روري و مثله ما هو و دغه مر یو بل مزکار پیدا کوغه موته روري لافت دو به من سوء العذاب یوم القیامت ورته وی چې د قیامت ورځ عذاب نه په خلاص کده وړم مزکه وخلا خلاص وینه وبدلهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون الله طرف نه هغه شی په نظر ورشي چې دوی په ګمون شاني وبدلهم سیئات ما کسبوا او چې د کوم بد عمل کړه دا غوند مختو تروشي وهاک بهم ما كانوا به يستهزئون او چې د تشي پر نه خل کړی دا خپل د نه خلوشي فاذا مسل انسان درن دعانا چې کله انسان ته تکلیف رسېږي الله په فرمایي چې مو په سر راخای الله یې چې مو په سر راخای مو باندې تکلیف درې کوي ثم اذا حولنه نعمتا منا
چې کله زه د ځون طرف نه نعمت وکړم هغه تکلیف درې کونه قال به دی وی انما اوتیته علی علم چې دا تکلیفونه مو په علم په وجه مو دا سوکړ په دغه وجه مو نه تکلیف درې شو بلکې دا څه کیسه هوندو چې دای کوي هي فتنه دا وز مشتا ولکن اکثرهم لا یعلمون خو اکثر خلک سره علم نشته قد قال هل الذين من قبلهم دغه څه خبره هغه خلقا کړي دي چې په توسه مخ تر شوې دي فما اغنا عنهم ما كانوا يكسبون بدی تا خپل دولت هغه خپل غاټه هغه خپل الود هغه خپل خلق په فائدہ ورن راغل فاصابهم سیئات ما کسبوا به چې سمره دی بد کړی دی هغه مړه دي سره بد وصول والذین ظلموا من هؤلاء په توسه شه په دغه خلک چې څوک ظلم وکړو سایصيبهم سیئات ما کسبوا د خپل عمل بدل دی زرمند کو وما هم بموجزین الله په فرمایي چې معجزه کولن شه ته کډیر تکړه شا کنه علامه خنوینه اولام یعلم په دانش لوسته ان الله یبسط رزق لمن یشاء چې الله په رزق یو ته چې چته خورشي و یک درو چته خورشي ور کما کو ان فی ذلک الایات په دغه شان یشتا لقوم من قوم د پر یؤمنون چې ایمان وي